داسې غوا دې واخیسته، میخه دې واخیستله، قربانۍ په نیت دې واخیستله، هغه چې تا کور ته راوستلو نو په هغې کې پی دي. پی علما فرمایي چې پی دي پکې نو حکم یې دا دی چې اوبه واخله، اوبه ور وشینده چې دا پی بره وخیژئ، تیلوشې بیا نه. او که ډېرې زیاتې وي چې بغیر د دې ګزاره نه کېږي چې لوشلې دي نه د تکلیف وي، بیا ولوشې چې څومره پی وي ته بیا نه استعمالی، غریبو کره بیا ورولېږې صدقه کوې بیا. او که چېرته ولو بالفرض تا استعمالې کړې وې، ته مولي صاحب خواته ورغلی نه وې، مسلې نه خبر نه وې، او تا پی استعمالې کړې وې، سیر 2 سیره 5 سیره هر چې څومره وې، نو هغې قیمت ته به حساب وکړې، بیا به دوره قیمت صدقه کوې. دقسې یو ځناور تا حلال کړو، اوس د ده په خېټه کې بچای دی، هغه دا مسله عامه ده، شریعت هېڅ نه دي پرېښودي، هر څه یې واضح بیان کړي دي. یو میخه غوا تا واخیستله، اختر په ورځ دې حلاله کړه، بچی پکې راووتو. اوس که بچی مړ وي خو بس سیټ دی، که مردار دی ته وې بس سیټ دی که، او که ژوندی وي خو تا ته اجازت ته چې څنګه دې مور حلاله کړه دقسې دی هم حلال که، غوښه ستا دپاره ټیک دی، ستا دپاره ټیک دی، په دې کې هېڅ کراهت نشته، خو اله چې دا ژوندی وي، ژوندی. او که چېرته دا تا ژوندی را وباسلو او لوی دې کړو چې یاره زه بل کال ته به قرباني پې باندې وکړمه، سږ کال یې مور شوه بل کال ته به دا شي، که تا په هغه باندې قرباني وکړله بل کال ته، نو دا قرباني دې ونه شوه چې په تا باندې قرباني واجبي، ته به بله قرباني خامخا کوې. او د دې حکم دا دی چې دا به قربانوي یا بیا داسې صدقه کوي چاله بیا ورکوي، ځان ته استعمال ته هم نسې ساتلی. دقسې دا قرباني په ځناور کې چې کومه پټه وي، د کومه سرمنې وي، کم چې څومره ځناور په شیزونو کې دا ښارونو کې ښایسته تیار کړي وي، دوی ته مرۍ ته پټې مټې او دا شیزونه ورڅولي، دا هم ګورې په خپل استعمال کې به نه راولوي، دا به هم چې ته غریب ته ورکوي صدقه کوي به، دا به هم تقسیموي، ځان له به نه استعمالوي.